باب من حفر ویرن فی ملکه لم یزمن دی باب کې دا خای کوي سړای دا هغه خپل ځای کې کوي وکندل دی باندې دا توان کې نه رسی کچو ګروا غورځیدل زکه سبو دی باندې په باندې خو نشي لګول سره ته کوي ما کنده زون د پاره به وچی شکی اخیره دو خو دی خپل ځای دا ها پر دی ځای کې چو به اجازه ته کوي وکندل هغه ځای کې سړای وغورځي یا کډی والی و دا سړای ورګي ور مړ شو دی به تاون لنډي او به قال حدثنا محمود قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسوين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل السلام فرمي المعدن جبار کمین کې سړی مړ شو مین کې داغه توان نشته وینه لیا لوړه جبار منه وینه رایګا شو لرایګا منه سمانا نه لري بس دی بنې توان نشته لکه کولی مین دغه دی کې سړی مړ شو والو وایل ټیم کې آمده شته کولی مین د دې کې سړی ورو غورځیدل نو مخ ته نه یې سيزون ورو غورځوا ان چوتل سيزون ورو غورځوا بس خو دی الله طرف نه خبر او پیښ شولا یا آمده شته خاطی موړه لیازي درنګ چوب نه ورغز سیوري ته نو ست نه دي ته چونو ویل ستور کینه درنګونه خو خدا کیږي قدرتی خبره ده او خال به ضرورت د پرشیون وړي ویلي ول بیرو جبار اند شته کوی دا خپل ملکی کانال د زون ضرورت د پاره بتروم د پرشي د کانال د دې کې شوګر پریو ته مړ شور کې توان یو شو خپل ځای کې د نته د خشوګ وطن نشي پرېږدول دي توان نشته ده ها پر دې ځای نه کې د شیون نشي کول ولا عجماء جبار انده شته زناور ده هغه چې وکړلو خپې سره شي شاید ته الله کړلو دې توان نشته لکه ځنه خلکو لغو د سیدي چې چک مخې ته سره شي چرګه کنه ډایرک مخ تخ پاپو کې غدي مړوي نو چرګ ته غوته مونږ ویل سره دو چرګ مړه کا دو څه پیږي په دو خبرونه انده شته ځنه خرو کچرو کې عادت شته ده څنګه شته کې ځنه وخونو کې د عادت سوړک جنور ډایرک شي چې میګه مخې ته سره شي کنه پلې کې وچته مړای کړله یا هم د شته ورسته طرف نه لګته ول لکه خار د وخته کچره ده ورسته نه چوک د سیر پر نږدې غونه تیر شو وی والو چوته نو ویلې ست د سی خال بیا وایا دو خوای جنور ته ویل د سینج ډیر سي دوره نو دې څه د سیالات کې توانو کې دي توان نشته یو بل دا خبره سيو جنوار د سړی شرط کړه د روان ده دي شو خړل جوار میور چونه و خړلو کنه دي توان نشته ده ځکه س جوار ته پراک او غنم ته پراک او ها کا شپې ټیم کې دي سړی د جنوار پرېخه غجلنه خلکو شیون خوریدي توان به شو ځکه س شپې حفاظت ضروری ده ته شکای ازو د زری درخستي خوريزي خو جنوار به شکای د کور کې خینه شي ساتل نو ته واخیو مخې وړل شي خال باندې ته خرچي رړی که خال ځون ته مټر پتنګړ الوغان نشي پر کولای سیدا دي د غریب د بوانډا خلی واخبو ته خلی نه دو خبو کولو سرای عموما خدا په کور د سړاوت خپل غوبای خکبه غره په لاوه شړلو چول شي توانو شو دي توان نشته ځکه س جنوار شدید سری کوم صاحب زرع هغه د لپاره په کور د سپای او توسطي پټي ته ځکه هو قلب زرع ټکر غله حدیث کې کنه قلب سوید قلب ماشیه د حفاظت وکي خپل فاصل وفر رکاز الخمس او د رکاز شتل شي کوم ود د پینار او تعالی زما کې نسمینو سروزار ولې بل شور کیو د کې پنځمه حسابیر کول شي بیت المال تا باب الخصومه فی البیر والقضاء فی حدیبب کې دا خای سکوی په باره کې لانجا کول قضی ته فیصله ور د خصومات ال شی والقضاء فيها بیا دغه مطابق فیصله کول و غیر انده خبرې کوي او به قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق اصل کې چشتل شي خپل ورور دل شي ساګا ورور د سوي شقيقه شقائق به خذ تل شي دي کې نامه ده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين یسړه دغه قسم خړلو یو خبرې بني یقتطع بها دا قسم دې د پاره خړل څه دی پر زری زون ترا کاټ کی چیشا مالم ان مسلمان یو مسلمان سړی مول هو علیها نداب دی بندوی هو علیها فاجر د سړی په دې قسم کې شو دوکا بوز سیدا لقي الله دا خدای سره ملګری د سیالت کې ملوشي او هو علیه غضبان الله پاک بدی ته غصای ناروزه وي سمانا یو سره د وښ پوهه دا دغه مو پټی دی بیا قسمونه پخوري د ته یمین فاجره کاذبه دروغجان قسم یل شي کنه دروغ باندې قسم خوري یم د چې د داوانی مودي ور باندې قبضه وکړه قسم په خدا کو یو موده دا بورې موده دا غزوی موده وغیرہ ډیری کی سیدی بس خلک د سی قبضی کوي ور باندې قسمونه خوري نه د سړای په خدای پاک تبګي غصې کی وی تعالی فانزل الله
تعالی الله دې دغه خبرې تصدیق نازل کو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا هغه سونس دی الله په عهد او قسم باندې لا غونی کې مات دي دنیا خلک کټول دنیا واخلي دو بیا الله غد دی الله نامې کې نو دا سړی ته بو د دوسر زبیا ګورن الله یری دی الايه اس کله دا حدیث پیغمبر سم بیان کو فجاء الاشعث نا اشعث رول فقال هغه تاسو وکړه ما يحدثكم ابو عبد الرحمن فيا دا ابو عبد الرحمن تاسو څه خبرې کوي چې شنیتی فی انزلت هذه الايه دا آیت مو په باره کې نازل شوه فی د مخته ورسره سره لګیږي ښه کنه ما يحدثكم ابو عبد الرحمن خو په فایل پورا شو کنه مخته فی انزلت فی دا آیت د مو په باره کې نازل شوه دا معنی د آیت مو کې نازل شوه د سیدا دا معنی د فی معنی د ونه خلاص مو کې دا کله کله مو په باره کې رسی تاسو د مو په باره کې خبرې کوي تتکلمون فی مو په باره کې خبرې کوي د سی بیاي وته انزلت هذه الايه مبارك نشد كانت لي بير ناسل کې د مو یو فی ارض ابن عم فی ارض ابن عم الذي مترز وای و دی غول ازمکی کې دا کوی دی مو فقال لي اگر تویل څه شهودک گوایون دروړه شهودک دال بنې زبر علی کله کنه یعنی احذر شهودک گوایون د پیش کا قلت متل سمال شهود مو د پرخ گوایون نشته قالوا له فیمینو نکسام بخو خریته بل څه نه کی قلت متل یا رسول الله یا پیغمبر سمت استخ گوایان پیخ کڅ کله گوایان نشي په شکل بل سره وای چی شي کوي قسم بخوري کنه اليمين على المدعى عليه والبينه على المدعي البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه نبی پیغمبر سمت حضرت څخه قسم غا گوی په شکل شټی تک نه په یمین هو بل سره خو ته قسم خوري قلت متل یا رسول الله اذا يحلف دغه تیار نو څه قسم بخوري وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث په پیغمبر سره حدیث ذکر کو د آیات ذکر کو سما خپاکه په دروي غو خړل تبعیدا فانزل الله ذلك تصديقا له بیا آیات خدای نازل کو د حدیث د پر تصدیق شول دا باب اثم من دا بو د په باندې دي کې د هغه سړي ګناه منع ابن السبيل من الماء مسافر سره دی وبونه منی کوي خلکو ته زیاتی وبنه ير کوي به دي ګناه شته دا یو سړی دغه سره پته کی وبدي خپل لور د غره ته یا بل ځکه دا خلکو نو بو غوړي لګي رو کدو که چتنیر کې مایر کې ګونو نشته ځکه زه خپل تګي ورسره ضرورت وی پیښ شي د سې شیا ما کو سبب تخپل محتاج شي صحیح ده کنه دا ځکه اوس سره دور خپل روپۍ نشته اقدام لګیا شي چې کې ټولې سیدا کا کړل سبب بیا زون ته خیری کې سیال لموت ته بو ما کې مو ویل د سې کولو نزنه خالوی اندشه ته جذبې کې دروشي مخ ته ورسره سوچ کوي نه ځکه له صداقا کوي مخ ته ورسره باور کې سوچ کوي د سې خو ناس ته سفر کې مشکلات پیښ شي خزيتي وبدي غانير كده بزلم كيرتي وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت ابا صالح ديس مو ابو صالح نورد يقول غل سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ابو هريره نورد فرمایلی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلی السلام فرمایدا درې خبره د سره دی کې ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه درې قسمه سکه سون دي ته به الله د رحمت په نظر سره وته نه ګوري لا انظر الیهم دا معنا ما کوي الله به ته نه ګوري به ته څنګه نه د غصې په نظر به ته ګوري خو نه به ګوري وته دی رحمت په نظر به نه ګوري وته قیامت رځ ولا یزکیهم دی عذاب نه ګناه نه به نسب کوي اندسې ګندن به پرې غدي ولا هم عذاب الیم حدود پر به دردناک عذاب عذاب علم دي تل شي سر راګ راګونه سړی خوږي د بدن ټوله ډوکی بندونه ونه خوږي نمبر 1 رجل اغه سړای د کان له فضل ماء فی الطريق سلیاری کی بل د سیاز حالاتو کې وسره زیاتی وبوي فمنعه من ابن السبيل مسافر ته نه ور کوي نمبر 2 رجل بلاغ سړه د بایع امام سره خلیفہ سره بیعت وکي خپل زمانه کې کوم خلیفہ سي لا يبايعه دا بیعت نه کې سرودی د پاره له دنیا سره دنیا وته حاصل شي ان دې سره بیعت کوم کنه کله مول غنیمت سره د شیون متصلېږي پین اعطاهم منها کبه دا دنیا ول شیون د ورکی امام کنه د کوم خلیفہ د رضی به خرزی یری مو بادشاہ نوسته بادشاہي بني سره مو د شي کوي نه خدای دې د سیکیاسي کې دې معنی دسته خلایا والا کې ورپسې وی لوړی تللی ناری د والی زنده باد مرده باد خبر د کولې شته د کواله دنیا ولا شونه ته نه کوي روډ د تنه شو جوړګیز د تنه راغلو همدا شیطان نور حاجت نه شو پر شون د تنه شو سنځه کا وس خا پایدو خو ډیر منافقت کوي نو دی کچې د شونو ته ملک به خډر خد ډیر خد ویری ګوردا خډر سخی دا او ډیر په وړه سړی د ویل میوتی منها کدنی ولا شون نیر کې ته چې جوړینا منبر د ناظم د سخی تو ډیره قرباني غوسه کیږي دې ماته سره دې مطلبونه د پر کېږي نه ځکه غوسه د نور الله ته کور نه وي سر دي سړی
نو سړی شو اصل کې د میوای زړه ولوي کړی مقصد د پاره. ورجل نمبر 3 هغه سړی د اقام سلعته بعد العصر مزدګار نه بعد شي کې خپل سامان یوسی کنه خرڅونه د پاره. فقال بیا خلکو ته قسمونه خوري والله الذي لا اله غیره قسم خوري دی الله سدیا غزوت قسم ساغنه له شت عبادت نه کی کنه لقد اوتیت به کذا وکذا مو ته خو دور روپۍ په دی باندې وسره کاواله ته د سی ای وټه ته 3000 کې زدا ډیر کم کاسه دی باندې ته وسړي 4000 کاواله په دروي کې سره 12000 نه ایر کاواله نو غوړه د دور منافقت کې فساد د کورج نه بل سړي زده خو واګره خدای ک نامي خلیده خو ریختیای ځکه غریب غولول شو 4000 ویر کې شی بني تصدیق وکړو کنه نه دا سړی تابو د زکه دی الله نه مدور واړه دي ته لګیدلې به مزدګار نه بعد خو یې ډېر خصوصي ټیم د نزک ټیم ده. ثم قرأ هذه الآية په مثلا د تلاوت کې ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. باب سکر الانهار دی باب کې تخای د نهرونو ول شکول و بویر کول سیدا نهر کې د کومي وبس بیا نهر بندای کنه د لختی په خلختای کې ګل غونه شاکی غد یا پټي طرف ته لختی کې سپر یخی بندای ورکی تخته غوننده غشونه تل شي سکر الانهار انده شه لختی مختی ور کول سری اوس دی مو پانی نمبر ده اوس دی مو شده بریده. وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب نورة عن عبد الله بن الزبير انه حدث ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم. دیس یو انصاری سړایو هغه د زبیر رضی الله عنه سره جګړه شو جګړه معنا لنجا غون شو خبر یا تاریخ زبیر بن عوام صاحب سره د زبیر بن عوام خو سړی د 200 کسونو کې داخلو لوند سره لګلی کنه 10 مبشره هم قتلو دي سره سړی لنجاوا د پیغمبر سوم سره غلی لنجاوا سره کول چې شي کې لنجاوا پیشراج الحرته د حر اغه زوی تل کومځي کې کونی د تور علاقہ د زنه علاقو کې ډونګي غونی کنه سره کونی غونی نه سره کونی تر کونی علاقہ یو سره کونی سید سره کونی ورکی وی سیدا نه تر کونی علاقہ وا اغه کې د کوم لختای ودی کې دلنجا شراج شتل شي لختی تل شي سیدا شرج جمع د شرج لختی تل شي کوم ویاله وی کنه ویالی تیر شي دي کې سره لنجوا التي يسقون بها النخل صدكم لختي بني دو و بوير کال خپل وانو پټای دا اندي کې لنجا چی شي کېوا لنجا دي کې عبد د زبیر سه خپل پټی ته دا وانو تکاله و بویر کې کنه پانا شولې خدا و بویر کې او درول نه د کومي وانه ته کندو اله کجورو ته خو کندوال شي کنه اغه کندي را ډاکی نه شي د بل شرط سو بزر پرېګ دا وکنه زر پرېګ دا وب دي تل سور وادره کې د شون خو پنه شي کنه لګو بو خو وخلی کنه به در پرېګ دا پیغمبر اسلام ته دا خبر راول سوا ګوره د داسې د سره سره کې وبنر پرګې پیغمبر څنګه نه در پرګې دي پانی کړي څه د پرا نه پانی کړي هغه تل سمه نه پانی کړي دا کې نه شي ایس بیا څنګه ته د مخته غختنه کېوال خدا پرې د سپټای بنه شي لکه شولې دي سپټی کې خو بو درګي صرف لنداول خنه دي مشت شولو کې خو بو درای کنه به خو پیدا نه کی اغه څنانه د تو زکه دي ته پسالاوه کا کنه سو خو تو خپل د تر زوای مکی کی زکه د سیو کو پیغمبر سم په دې خبره سره غوسه شو صدا ته څنګه خبرې کوي زدا سین بن سپي کول شي د خدای پیغمبر نه سکور نشي کېدل یو عام سړی کول شي بن سپي خزانه شن کول به زبیر سیو تل سوال خو ته مودیل صرف پانه وته ر کو سر کې پورا او بو در دغه کندو کې تو حق جوړیږي حق د جوړیږي هغه نه بعد ور په فائدې د خوشحالي کا خپای خپل کور. فقال الانصاري د انصاري ویلو سرح الماء وبر افریق دوا کنه سرح الماء وبر افریق دوا فابا یمر سمو طرف ترش یمر منه مو ترشی پابا علیه زبیر صاحب نه مان کړه سوي ته در پر دمر و درګه د شون خو پنه شي کنه یا خبر نه د پر شي غوړي مخته فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم تسنیه صيغه ده دوړه پیغمبر سم تیر خبره حل کولې ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم غته ویل زبیر تعالی زبیر اسقي يا زبیر ای زبیر تاوال د خپل شون پنه کا ثم ارسل الماء الى جارك به د پړوسی تعالی بور پرې دوا فغضب الانصاري غنصري غصه شولو فقالوا ان كان ابن عمتك ده ترور زویده کنه ترور ولې تر زمنی مده تر برانی مده زګه د شته پیسالي کوي زون د پاره فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم د سره د پیغمبر سم مخ رسول شو را رنگ شولو تلونه من را رنگ شو سران کې غسی کې سړی به رنگيږي لکنه لوند لیکلی تغیر وهذا کنایه عن الغضب غسی تل شي تلون. ثم قال بس اسقي يا زبير ثم حبس الماء بنور باند وسط حتى يرجع الى الجدر صد دیولونو ته ورسیږي سیده يرجع الى الجدر سمنه د جدر
دیوالونو تل شي کومې بورې څه دي چې دې ته ورسېږي هلې ورپرې دخې حقیقي فقال زبیر یایي سو والله انی لا احسب موخیان دا ګومان ده څه هذه الآیه نزلت فی ذلک دا آیات دماغه سړي په باره کې نازل شوه دا څنګه ده فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم صدا خدای قسم دا کسان تر هغه پرې صحیح مسلمان نشي کېدی څو پرې تو خپلو پیسالو کې فیصل ونه ګرځئ قاضي دپاره تو قضاوت ته ونه ګرځئ کله څه تو قضاوت دپاره وګرځئ چې شي کې فیما شجر بینهم په خپلو لانجو کې څه کومې دو منځ کې پیښې شي هله دا مسلمانان دي دي سراسره که بیا کله ته ورته یوه فیصله وکړې د خدای پیغمبره بیا په دې فیصلې باندې راضي شي هله دا سړی مسلمان ده که د پیغمبر فیصله ورده بیا په راضي نه و دا بیا مسلمانۍ کې ناقص ده لکه څنګه دغه سړي پیغمبر سم په خبرې باندې شه ثابته کړې وه خپله خبرې ثابته کړې ستاسو شه کوئ ځان ته فیصلې کوئ اور باندې ناروزه خفه شولو ځنه علما ویل چې دا سړی منافق و ځنه نور چې ویلې ځنه ویلې چې پوره صحیح احکامو د شریعت نه خبر نه و که نه پیغمبر سم آدابو باندې پوه نه و ځکه د شی خبرې وکړي قال محمد بن العباس یی قال ابو عبدالله لیس احد یذکر عن عروة عن عبدالله څه داسې څوک نشته چې هغه د ورونه ذکر کړي د عبدالله پر روایت سره الا اللیث فقط صرف د اللیث صاحب څه ده همدا دماغه نه روایت کوي باب شرب الاعلى قبل الاسفل دی باب کې ښایي اول به پاڼه د پوسه پټای ته ورکوي که نه قبل الاسفل ورسته بیا لاندې پټای ته ورکوي داسې معنی نه ده څه اول له پوسو ته ورکړه لکه پوسه علاقې کې داسې پټي شته ځنه پوس دي ځنه لاندې باري باري جوړي که نه مطلب یې دا د ترتیب سره به ورکوي لکه دې ځنه پاڼه شروع شه د بنډې نه که نه ورو ورو ساسه کوزه باندې پرې داسې ترتیب سره په پاڼه ورکوي داسې نه چې کوزه باندې ولا په وال پاڼه ورکوي بیا د نورو تیز تاسو بیا ورسته ورکوي نه بس ترتیب سره دي کې اندا طریقه ده طریقه به کېږدي وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الانصار مع حديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم ارسل بور بريده فقال الانصاري انه ابن عمتك دا خد ترور زوای دا وغیره فقال به فرمایل په مثلا اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر سديوالو وغیره ته ورسیږي بوري ته ثم امسك بیا وټ ټینګي وسته او بوره ما پرېګه کنه سکله پوراش یغنه بعد بور پرېدا فقال الزبير فاحسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم باب شرب الاعلى الى الكعبين دی وو کې دا خایڅ کله د وال ولا پټای څه دی عالم نه پوسې نه وال پټای ته وبویر کوي دی کې به د خنګرو پر یو بور کې درې ګوره پر ته وبونه نه یې سره پرېږي دا آجکل خنګرو پر یو درېږي فاصل کې کدا سي فاصل وکړه به تشي پانی باندې کور چلیږي به صرف لوند شي وبي قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني من شهاب بن عروة بن الزبير انه حدث ان رجل من الانصار الانصار قبلنا يسړاو خاصم الزبير سره لنجو في شراج من الحره د حر لکی کومي ویالي وي ماغه کی يسقي بها النخله دو په زردي وانه تشير کوالي او بوير کوالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير توال ورس کا فامره بالمعروف دستور مطابق حکم متوکو شواکا انده حکم متوکو بیا یدای صفه امره بالمعروف بیا اندی تور پرې دواخه امره ټکایل شي دستور مطابق ثم ارسل الى جارك بپړوسی تور پرې دا قال الانصاري ان كان ابن عمتك اذا اخرج ذاك ده شيء فطلعوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسم وسش ثم قال اسقي ثم حبس بنوريا وسط بان سد وبخير ډاکی شي حتى يرجع الماء الى الجدر صبور دیوالو ته ورسیږي واستوعى له حقا هغه د پر شک خپل حق یو طرف راکړلوخه واستوعى له حق سمنه د زبير د پر خپل حق را راکړلو ته هاګنه صدا د خپل حق ته فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقال لابن شهاب ابن شهاب متيري فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي اس بیا د انصار حضرت شو د نور خال شو د پیغمبر سم دغه خبري اندازا ولګوله او قادر وکندازا ولګوله اچي خبره اسکی ټکاو کنه ثم حبس بیا باندې ستا خطر جالما الى الجدر س دیوالو ته ورسیږي پکانه ذلك الى الكعبين نه دیوالو ته رسیږي خدا خنګرو پرې بورې کنه ډینګي بورې خو نه کوي مخې زنګانو پرې باب فضل السقي الماء دیو کې څه خای د وبو ور کول او د وبو چوته ورسکي دی ولڅ څه فضیلتونه دي وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال خبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دس بينما رجل يمشي سړی ورونه فاشتد عليه العطش تندر باندې ډیره سخته شوله او تواشته کار غلې نه دې مسر والي د خشي کې لیکاله کسي نږدې سره د
دي ته نسخایل شي پس زیغونی په لیکلې فنزل بیرنا کویته کوشلو فشرب منها کوینه بوس کلی ثم خرج سرو تلو کوینه فیضا هو بکلب یسفایک د مرچنی کوی خو ته پروت تا یلهسو د جبې وروتلی د پزما کې بنی پراتا د جبې اک کوله یاکل السرا اكو څنډه خلانداوی کنه الاندې زما کې بنی خله لګولې ډېرې تندې نه غریب یاکل السرا الاندې زما کې خړل خله په لګوله من العطش دي تندنه فقال نسړي ول هو لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي سلکه څنګه زتګه شو دا مغه ستګه شو ده لقد بلغ هذا د سپای خو مغه حتی رسیدله د تند کې مثل الذي لکم څنګه بلغ بي د تند مو ته رسیدلی وسیده فنزل بیرن کوی ته کوشل فملا خفه موزه و سرايا موزه و بون رډاکه کړل ثم امسكوا بفيه به خلی سره وتړل چې زاري سره کنه ثم رقي غنا بدر واخته یا د سیو کوس موزه رډاکه کنه خلی کی روانه ولا خلی سره شونه وسره بل به خدای سونو سره نشر خاطای سلوس کی ونی سی کنه موزه خلی کی ونی ولا ثم رقي به رواخته لکوینه فسقل ما فسقل قلب سپیته و بور وسکلی فشکر الله له الله دې اعمال قادر وکړه د سی بنې فشکر الله شکریا ادا ک سیدا چوک شکرې نه د کې الله سیدا الله خو شکرې نه د کوي کنه الله یې د کې ک بندگان یې د کې بندگان به د کې سیدا الله خو مشکور ذات ته شاکر څوک د شاکر بندگان دي دې چې څکاله د شکر ټک الله د پر سره شنند سره ودا قیمتي خبره ولې کې دي ترجمه به شکای س الله دی هغه عمل قدر وکړل دا معنا به کوي صحیح شو شکر دی الله نه ما ده کنه شکر دې معنا به غټه دا کوي چې الله شکر گزار ده نه معنا ده قدردان دی مو عمل قدر کوي سیدا مسپکی بنی نه غنی کوم ډیر واړی دی هغه بندګونی چې راکو دا دی ماغه په پازل بنی مرچ کو کنه دې کې مکمل نشته باغره بیا ارچ شیر کړي بیا مقادر کوي لکه چوته شاویر کې تو غلامه د کور کې مزدوره د شونه ته کې به نمونه ایر کوي دا خډر قدردون سړي ګوردار سړی نشي کول شي سورټي پر بدر باندې خرڅي فغفر له الله تمفیا وکړه بیا قال غنا الصحابه تاسو یا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا اي مود پر په دغه جناورو کې اجر شته د سمود سي احسان وسره کو قال وي فرمل سویلنا في كل كبد رطبه اجر هر دلاندي ګردي ول شي کې تاسو اجر شته ده في كل كبد من ګردي تل شي کنه کبد صد کوم کې وبس جمع کیږي سید رات ومن لاندای دا کنه دا خو چې شی به همړی کی کنه ګردا وجه سید اجر اندی کې اجر منه ده هر ژوند دي ساری کې تو استاجر ده ساته د سي محتاجي حالات کې سره رحم واږي سید الله په درې قسم مخلوق پیدا وکړه دا یو مخلوق هغه د سا کې مکمل پیدا ورکی ده هغه الول مول د زنور دي لکه موي خرو کنه نور خو فات پرګه د سیدی غوخه خوړل شي شامړینا پیدا سلا شي دا بالکل پیدا من شاده دویم نمبر د شاده کې سره پیدا نه نقصان خور کې نشته کنه خو پیدا ور کې کنوي خیر د نقصان خور کې ډیر نشته لکه سپیدی خردي د دوره ډیره پیدا خو نه سیلېږي خیر د لګ لګ کاسیلېږي خو لکه واخې مخې نشي خوړای شو دی مو دی کنه خو بیا لکه ځکه پیدا مو د پرشتو نقصان ور کې اسی دوره نشته سپای د پارا ورنې کال شي خوري خو د نه زار ور کې نشته د سی مخستو خوري دریم نمبر هغه مخلوق سره مکمل نقصان ور کې دا کې پیدا نشته هانور خوار ان شاء الله پک پیدا د پر پیدا کړي خو مو هغه پیدا پسې نه ګرځو کنه ستر ته وزدا خبره شروع کیاره کده منګور سن او دنیا کې کنه دنیا کې دی جراسیم د ګیس تاغه نه به خال مړیدلو اره کده میو سینه وا کنه د مچون نو به ګیس تاغه نه به خال مړیدو اوس دو خبره ته پرې دا خبره ده الله کور ده کنه زور بني سمبلې د نظام خو نور د سیم مخلوق څخه کله پیدا نه مکمل نقصان ورکی هغه مړاوالي ګناه نشته ده وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن مليكه عن اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف پیغمبر اسلام دی کسوف للمنزه کو کسوف چې تل شي مرسترګي تاندر ونیسي فقال ندي سدنت مني النار پیغمبر اسلام د المنزه کې متجهنم ور نږدې شوالو حتى قلت ملس اي ربي وانا معهم لکه دا سیدا ز اغو سره لکه جهنمونو ته نږدې به لاګي سړای کنه لکه ګویا زماغه سره منه د تعجبي وکړل دا منه در اختیار غو سره نه فزمراتونی سوا خزه و هم کتل چانک حسبت مو ګماندا شو انه قال صدا پیغمبر سم د سې تخدشها هرتن صدا پیشو وکتل ور کی نه د خزه وکتل کنه پیشو بچی چلا تخدشها تخدشها هرتن و پیشو تختاو د مخ بنه بیرسیره لخا کنه اخذ تلګي و خزه یو مخیره سیره لبي قال دایس ما شانو هذه دي بني سشهيده سویلی وسره کیږي قال او جواب کول صحابه ستها دغه خزه د پیشو مخې کټخي شپر تړلی وکنه را باندې کړي خوراک مرکو بینه ر کولې بس یو مخ ټینګ وته به زونش خپل سمړيږي حتی ما ته جوعنا لوګي نه مړه کړي وا یو په شو در رسی کور کې مخ کله شو دی خر په کله چې خر پیدا مړاول شي کنه
خو مړوالي کې دا طریقه بیا بهتره ده سوای نه سي طریقې سره لولای کی کنه دا بیا ښه طریقه ده چې کو سره بیا لولای کی کنه ذاب حکیم مخ کې درونه دا مړکوالي ښه طریقه ده پښو نور کبه دا چې چونه شو کول اند سیام مړکوال شي ته پاک سره خدا سی بنا کوي چې ظلمونه رته شروع کی ټینګ ټینګ واتاړي صحیح ده کنه به شو سره کې ظلمونه کوي وبي قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره هي خزت بشودي وجن عذاب ملو شو حبستها وجه پوجي تړلي وحتى ماتت مړه شو جوعا دي الوجنه فدخلت فيها النار هغه دی وجنه جهنم ته لوړله فدخلت فيها بشو کی ورنو وتل دا معنا دا غټه دا معنا دا فدخلت فيها یعنی بسببها کسي په سپلی کلی کنه یغه بشو دی وجنه به جهنم ته لوړه قال مختي فقال والله اعلم لا انت اطعمتي والله لا انت اطعمتيها نه خو ته دی پښو ته شیر کولو نه د ته مړی خورو پیر کولو ولا سقيتها نه د تو بیر کول خینه خبستی هستو بان کړیو ولا انت ارسلتيها او نه ته پرېګداواله څه خلاصت پرې خپل به ګرځیدا کنه په اکل دی پښو به خړل من خوشاش الارض د زمکه ولا د واړه زناور خوشاش الارض خو پیژندې د میګک شو وغیرہ کنه وړ زناور دا به خړل خو ته د ظلم سره